چې د زکات ورکولو فضیلت څه دی. یو انسان زکات ورکوي دته په څومره ثواب ملاویږي. یو دویمه خبره ده چې کوم انسان زکات نه ورکوي یعنی منکرین زکات چې کوم دی دی دپاره سزا او وعید څه دی. او درېیمه او اهمه خبره ده چې په دې باندې مو تا دپاره ځان پوهول ډېر زیات لازمي دي. مسائل د زکات یعنی په څومره مال به زکات ورکو او چاله به زکات ورکو. دا درې خبرې شو په اسان الفاظو کې. لومبنۍ خبره خو چې کومه راغه هغه دا ده چې زکات ورکولو فضیلت څه دی. قرآن کې الله فرمای مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة. الله فرمای وی دا هغه بنی آدم مثال چې کوم مال خرج کوي د دې مال خرج کولو مثال داسې دی لکه څرنګه چې یو انسان د غنمو یو دانه وکري. اوس په ظاهره دانه یوه ده، په ظاهره د دانې نه ډکې یو راوچتېږي. زمینداران به دې خبرې نه زیات واقف وي چا زمینداره کړي کرونده او غنمو دغې کړي. خو بیا چې دا یو ډکې راوچت شي نو هر ډکې ځان سره اووه بمبلې راوباسي او په هر بمبل کې سلسل دانی وي. نو چې وګورې یو دانه چې تا وکرله هغه الله تا ته په 200 دانو بدله کړه. نو الله وایي چې کومه 1 روپۍ ته ورکړې د دغې 1 روپۍ مثال ستا دا دی چې الله تا ته دا په 200 باندې بدلوي، الله تا ته دومره اجر درکوي. هزار قربان د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات با برکات نشمه چې په امت باندې څومره مهربانه دی او د امت دپاره څومره لالچ کوي. و یا الله زما د امت دا ثواب لږ نورم سیوا که. نو الله وایي بل ځای کې من یقرض الله قرضا حسنا، څوک چې الله له قرض حسنه ورکړي فیضاعفه له اجرا حسنا، الله به دله ډبل اجر ورکړي. نو الله د لا 700 په 1400 بدلی. دا د صدقې نفلي صدقې خبره ده چې نفلي صدقه ته ورکې تعالی په الله دومره اجر درکوي صاحبه. نو چې کله واجب وي په موت او فرض وي. او زکات یاد ساته زکات په موت فرض دی، دا د اسلام ارکانو نه دی. څرنګه چې یو مسلمان یا یو انسان د مونځ نه په انکار باندې د اسلام نه خارجېږي، همدغه رنګ کې منکر د زکات دی د اسلام نه خارج دی. اوس منکر د زکات دی به یا قولا وي یا به فعلا او عملا وي. د قولا مطلب دا چې دی په ژبې سره د دې نه انکار کوي چې زکات نشته، دی کافر دی. او فعلا او عملا دا چې مال خو د زکات برابر دی خو د زکات د دغې مال نه ورکوي، هیلې حوالې ګوري ټال مټول کوي پکې، نو دی فعلا خپل ځان کافر ثابتوي.